پښتو اکیډمۍ پیښور پوهنتون کې انور اورګزي د پی ایچ ډي تیسیس کامیابه دفاع وکړه. ډاکټر انور اورګزي د خپلې مقالې خلاصه بیان کړه چې پکې ډاکټر انور اورګزي د جدیدیت او مابعد جدیدیت په لړ کې خپل معرفي کړي شوي اصطلاحات په بشپړ شکل کې وړاندې کړل. ناستو لیکوالانو پرې رڼا واچوله او د ډاکټر انور اورګزي څېړنې په ځانګړي ټکو کې یاد کړه او په کامیابه دفاع ورله مبارکۍ ورکړې. د غونډې د نظامت چارې د پښتو اکیډمۍ پی ایچ ډي سکالر کرن خان ترسره کړې. سو ما راوړي دي کوم اصطلاحات ما راوړي دي د پښتو ادب کې دا تقریبا 2.5 د دې اصطلاحات دي د مابعد جدیدیت یا پوسټ ماډرنیزم. نو دا به د پښتو سره سره د انګلیش د اردو او د نورو ژبو چې څوک ریسرچ کوي هغه لپاره به ډېره زیاته فایده وکړي. د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ښاغلي پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر زیاته کړه چې د ډاکټر انور اورګزي په شوي تحقیق کې جمع اصلاحاتو په یو ټکي ځان لا پی ایچ ډي کېدی شي. په دې حواله سره تر اوسه نه صرف زمونږ په اکیډمۍ کې بلکې په ټولو نورو پوهنتونونو کې په دې موضوع سره کار نه دی شوی. لکه بیخي نوې موضوع ده او پښتو ادب دپاره د دې ګټې دا وي چې لکه دې کې به زمونږ نوي محققین چې دي یا راتلونکي محققین چې دي دا به نورو اړخونو ته مخې ته لاړ شي. د مقالې سوپروایزر ډاکټر نور محمد دانش بیټنیو او بیرونی ممتحن یې پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل او دویم ممتحن ډاکټر محب وزیرو. یا د غونډه د پښتو اکیډمۍ نوي ودانۍ لایبرري کانفرنس کې د کورونا لاکډاون نه پس په اول ځل تابع کړې شوې وه. د کیمرامین وقار احمد سره امین مشال، خیبر نیوز، پیښور.